الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وأنا حبيب الله ولا فخرا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرا وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول پشوق و محبت سے درود شریف بولے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما ډیر عزت مندو مؤمنانو مسلمانانو، الله تعالی سره زما خپل محبت یعنی د الله تعالی محبت او د امام الانبیاء محبت سره د ټول انبیاء نصیب او بیا الله تعالی د نبی کریم علیه السلام په طریقه باندې د هغوی د عشق او محبت پرانا کې د الله تعالی د حقوقو د بندگانو حقوقو د ادا کولو توفیق نصیب کړه. چونکې دا میاش د ربیع الاول دا او د دې میاش په مناسبت سره د حضور نبی کریم علیه السلام فضائل کمالات معجزات بیانول دا مناسب دي. نو تاسو په حضور کې ما د الله تعالی د عظیم کلام نه څه تلاوت کړې وه. په هغې کې الله تعالی ارشاد فرمایي ورفعنا لك ذکرک. محبوب علیہ السلام ستا د خاطره ما ستا شان اوچت کړی، ستا مرتبه ما اوچته کړې ده. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی دا حدیث تے وہی نبی کریم علیہ السلام
راغې نبی کریم علیہ السلام خواله جبریل علیہ السلام راغې او ورته فرمایي چې الله تعالی د باندې سلام وي او پس د سلام نه وي اتدري آیا تا ته پته شته چې کیف رفعت ذکرک چې ستا شان ما څنګه اوچت کړی کیف رفعت ذکرک ستا مرتبه ما څنګه اوچته کړی د الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام ازروی ادب فرمایل الله اعلم بس زما الله خو پوهیږي چې زما شان او زما مرتبه څنګه اوچته کړی دا جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایل الله تعالی فرمایي اذا ذکرت ذکرت معي اے محبوب علیہ السلام ته مو فرمایي چرته چې زما ذکر کیږي التبستا ذکرم کی ته چرته چې د رب العالمین ذکر کیږي التبا د رحمت للعالمین ذکرم کی تاسو ګورئ نو په اذان کې الله تعالی د خپل ځان سره یو ځای کړی اشهد ان لا اله الا الله مؤذن وي ورسره اشهد ان محمد رسول الله خامخا وي اشهد ان محمد رسول الله دارنګ په مانځ کې السلام علیک ایها النبی اللهم صل علی محمد اول بد الله تعالی او صاحب بیان کې تحیات لله والصلوات والطیبات بہرحال په هر عبادت کې هر ځای کې الله تعالی نبی کریم علیہ السلام د خپل ځان سره یو ځای کړی او حتی تر دې الله تعالی فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې زما د محبوب علیہ السلام اطاعت او تابعداري وکړه د بل واقعا سچ مچ حقیقتا د الله تعالی تابعداري وکړه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وی کله چې آدم علیہ السلام د جنت نه راووتو نو دا سوال کو چې خدای مات را اجتهادي غلطي معاف کړه اخر کې سوال کو چې یا الله ما ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې دا اجتهادي غلطي معاف کړه الله تعالی ورته فرمایل الله ته پته وا لیکن بیا الله پاک د نبی علیہ السلام شان دنیا ته خي ويا آدم كيف تعرف محمدا ولم أخلقه اے آدم علیہ السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مالا پیدا کړم نه دي او تا څنګه وپیژندو آدم علیہ السلام عرض کوي چې یا الله کله تا زما جسد عنصری تیار کو او په ما کې دی روح راواچو زما اول نظر په عرش مولا باندې ولګي فارش مولا دا کلمه لیکلی وا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګي د عرش مولا پار یو ستنه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شي وې زه په دې نتیجه باندې ورسېدم چې الله تعالی ته پټولو پیغمبرانو کې پټولو رسولانو کې ټولو نه اقرب ترین او محبوب ترین چې دی هغه ذات بابرکت د محمد رسول الله نو الله تعالی تو فرمایل یا آدم قد صدقت لولا محمد لما خلقتك اے آدم علیہ السلام بالکل تا رښتیا وویل کما محمد رسول الله نوې پیدا کړي صلی الله علیه وسلم اے آدم علیہ السلام تب هم نوې بل ذکر راځي و اے آدم علیہ السلام ما کته نوې پیدا کړي نه به می جنت پیدا کړیو نه به می دوزخ پیدا کړیو نه به می اسمانونه نه به می ته پیدا کړی وي دا ټول می چې پیدا کړي دا د نبی علیہ السلام د خاطر می پیدا کړي ځکه بابا عبدالرحمن فرمایي که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خوده نو دا دنیا درس جهان د محمد پروي پیدا شو محمد دې د تمام جهان ابا نبوت په محمد باندې تمام شو نشته پس له محمد انبیا او خدای مګنا خدای ورته موایا بهشکه چې بنده دی نور کل والا صفات دی پرشتیا نبی کریم علیہ السلام له الله پاک ډیر لوی شان او ډیر لوی مرتبه ورکړی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای و یوزن نبی کریم علیہ السلام په خپل حجره مبارکه کې خپل کور مبارک کې ویلا جمعه ته تشریف نو راوړل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا قای نامدار امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم په انتظار کیو دو دی وجنا هغه خپل منځ کې خبرې کولې صحابه کرامو به خبرې کولې نو د انبیاء کرامو خبرې کولې
هم به د نبي علیہ السلام معجزات او کمالات بیانو. نو یو صحابي وایي آدم علیہ السلام له خدای ډېر لوی شان ورکړی دی. آدم علیہ السلام ته الله پاک صفی الله ویلي، آدم صفی الله یعنی د الله تعالی منتخب شده بنده. او موسی علیہ السلام ته بل یو صحابي دی، هغه وایي د دې نه عجیبه خبره دا ده چې موسی علیہ السلام ته الله پاک کلیم الله ویلی دی. الله پاک ورسره ډایرکټلی بلا واسطه خبرې کړې دي. وکلم الله موسی تکلیما. همدارنګه ابراهیم بل صحابي د بل ځای نه آواز ورکوي، خپل منځ کې صحابه کرام خپل منځ کې مشاورت کوي، خپل منځ کې خبرې کوي او د انبیاو کمالات او معجزات او شان بیانوي. بل صحابي د هغه ځای نه آواز وکړو، وایي عجیبه خبره دا ده ابراهیم علیه السلام ته الله پاک خلیل الله ویلی دی، خپل دوست یې ورته ویل. بل صحابي وایي عیسی علیه السلام ته الله پاک روح الله ویلی دی. او نبی علیه السلام د دې خپلو شاګردانو، د دې خپلو موریدانو، د دې خپلو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دې خبرو ته غوږ ایښودی دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي صحابو السلام علیکم، ستاسو خبرې ما واورېدي. هو کذالک، بالکل ستاسو دا خبرې صحیح، دا بالکل د نفس الامر مطابق دي. آدم علیہ السلام صفی الله دی، دا د آدم علیہ السلام شان او مرتبه ده. ابراهیم علیہ السلام خلیل الله دی، دا د هغوی مرتبه ده. موسی علیہ السلام کلیم الله دی، د هغه له خدای دا مرتبه ورکړې ده. عیسی علیہ السلام روح الله دی، اسماعیل علیہ السلام ذبیح الله دی. هو کذالک، بالکل دا د هغوی مرتبه ده. واورئ شان محمدی واورئ. الا وانا حبیب الله ولا فخر. خبردار زه د الله حبیب ما او په دې باندې ما ته فخر نشته، تکبر د وجې نه نه ما، خو الله پاک ما له دا شان محمدي راکړی. او فرق په مابین د حبیب الله، خلیل الله، کلیم الله، روح الله او صفی الله کې دا دی چې دا ټول به الله راضي کوي او الله تعالی به حبیب الله راضي کوي. لکه الله تعالی فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضی، ستا رب به تعالی هغه څه درکړي چې تا به راضي کړي. نبی علیہ السلام فرمایي تر هغه وخته پورې به زه راضي نه شم چې زما یو امتیم په دوزخ کې زه نه خوشحالېږم تر څو پورې چې دا ټول جنت ته نه ځي. الله تعالی فرمایل چې محبوب علیہ السلام دا سوال مې در قبول. دومره نبی علیہ السلام په موږ او تاسو باندې غیرت کوي، مینه کوي، نو موږ له پکار دي د نبی علیہ السلام معجزات بیان کو، ویورو، د نبی علیہ السلام باندې درود شریف وایو، د نبی علیہ السلام نعتخوانۍ واورو، بیان یې کو چې زه په ورځ د قیامت باندې امام الانبیا زمونږ شفاعت کوي. بابا علي صاحب فرمایي په ذلقدن کې به په لور د مدینې ګورمه اموخته شوې په انعام محمدي یم زه، او که ملایکو قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم. بابا علي صاحب باندې دا جنډه ولې ولاړه ده؟ دا د امام الانبیا د محبت د برکت صلی الله علیه وسلم. بیا نبی علیہ السلام فرمائی خبردار انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا. اے زما صحابه کرامو زما د شان نم خبر شي، د امام الانبیاء د شان نم خبر شي، د تاجداري ختم نبوت د شان نم خبر شي. ځکه په ډیر خلک ځان قرباني، څوک په جیلون ته لاړو هغه چې زمونږ دا سر قربان شي دا کمه ده، ځکه چې په ورځ د قیامت هم د خدای عذاب نه بچ کوي. نبی علیہ السلام فرمائی په ورځ د قیامت په د ټولو نه اول د ټولو نه نمبر پست زه شفاعت کوونکی یم چې ما شفاعت نه شروع کړی اس یو پیغمبر ته د شفاعت کولو اجازت پم نه. وانا اول مشفع یوم القیامه ولا فخر. او په ورځ د قیامت د ټولو نه اول د ټولو نه نمبر پست زما شفاعت به الله قبلی، زما شفاعت به قبلولی شي چې زما دغه نبی علیہ السلام بیا فرمایي دا خبره د فخر د وجې نه کومه. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د قیامت باندې چې زه جنت ته نه یم داخل شوی، اس یو پیغمبر ته د جنت ته داخلېدو اجازت به نه. او زما امتیان چا کې چې ایمان وي، چا کې عشق مصطفی وي، چا کې عشق محمدي وي، زما د امتیان دا چې جنت ته نه داخل شوي د هیڅ یو پیغمبر امت جنت ته نشي داخلېدی.
دا ټول برکت د چا دی؟ دا د امام الانبیاء دی. ځکه خو الله تعالی فرمایي ورفعنا لک ذکرک. محبوب علیہ السلام ستا د خاطر ما ستا شان اوچت کړی. نبی علیہ السلام بیا فرمایي انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر. په ورځ د قیامت باندې د حمد جنډه به ما سره وي. د دې جنډې د لاندې به آدم علیه السلام هم ولاړي، د دې جنډې د لاندې به ابراهیم علیه السلام هم ولاړي. 1,24,000 انبیاء کرام سره زما د امتیانو دا ټول به ولاړي. خدا خبره د فخر د وجې نه نه کومه، د تکبر د وجې نه نه کومه، دا شان محمدي دی. موږ او تاسو څومره خوش قسمت یو. وچ په وچه په مفتو کې الله تعالی په خپل فضل و کرم سره د امام الانبیاء په امت کې پیدا کړي. دی وجې نه پیغمبر سره مینه پکار ده، خو اخلاص پکار دی. ریاکاری نه ده پکار، دکلاوه نه ده پکار، غیبت نه ده پکار. ځکه چې نبی علیہ السلام کم دین موږ ته راوړی دی چې هغه دین په خپل شپږ فوټه وجود باندې هغه هم لاګو او بیا په ملک پاکستان په ټوله دنیا کې نافذ کړو. مزید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. زه په اولنی مخلوق کم د ټولو نه افضل یم. اکرم صيغه د اسم تفضیل ده. او زه په اخرنی مخلوق کم د ټولو نه افضل یم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ورځ د قیامت شي الله تعالی به ماته حکم وکړي چې اے محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم لاړ شه او د عرش معلا خي طرف ته ودرېږه او په ما باندې تسبیح ووایه او زما حمد بیان کا. وای داسې به الله پاک زما په دېړه کې القا وکړي، داسې حمد به زما په ژبه باندې جاری او ساری شي چې په دنیا کې به دا حمد باندې ویلې. همدغه مقام محمود دی. خدا مقام محمود امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ پاک مانا را کرے، دا زما شان دے، دا منصب دا محمد رسول اللہ دے، دا مرتبہ دا امام الانبیاء دا خبر دا فخر دا وجہ ننو. او بیا نبی کریم علیہ السلام فرمائی چې یو ښکلې جوړه به د جنت راوړلی شي په میدان محشر کې به زه واغوندم او په یو غټه ټیلۍ باندې به ودرېږم، غټه غونډۍ باندې په یو غټ خټ باندې ما سره به دا ګناهګار امتیان ولاړي. دا څومره د فخر خبره ده. دې وجې نه فخر کشمیر حاجی محمد امین نور الله مرقده شریف فرمایل میدان ته د محشر محمد مصطفی راځي. په غوږ مې ځکه نن د امتي صدا راځي او راځي ګناهګارانو استقبال لره ورزو سردار د مدینې عجب جلوانو ما راځي. انس ابن مالک سے فرمائی نبی علیہ السلام و یا رسول الله په ورځ د قیامت باندې بم کم ځای ګورم. نبی علیہ السلام ته فرمائی وای په ورځ د قیامت باندې زه به د خپلو امتیانو د خپلو عاشقانو شفاعت کوم. وای ما به اول تاسو پل صراط کې ګورئ. پل صراط د جهنم د پاسه پل دی او زما امتیان به په هغې تېرېږي. زه به وایم چې اللهم سلم امتي سلم امتي. یا الله زما ګناهګار امتیان په چا کې چې عشق مصطفی وي هغوی دپاره مې چې خدای روغ موټ او سالم یې په دې باندې پورې باسي. نو په چا کې چې عشق مصطفی نه وي هغه خو د شفاعت اهل نه. بیا انس ابن مالک سے عرض کې چې یا رسول الله پل صراط سره تاسو بیا نه مومم کوم ځای کې به نبی علیہ السلام ته وفرمایل تله د میزان سره به ولاړ یم، زما د امتیانو اعمال به تللی کېږي. نو د کم امتي ګناهګار امتي عاشق الرسول د ګناهګار امتي هغه د نیکۍ تله چې سپکه شي نو زه به ورسره په دغه وخت کې مدد کوم، په دغه وخت کې به ورسره مدد کوم. وایي چې تاسو دغلته بیا نه مومم دا تله د میزان سره بیا به کم ځای ګورم. نبی علیہ السلام ته فرمایي بیا به حوض کوثر سره ولاړ یو، حوض کوثر سره. زما امتیان زما عاشقان ورځ د قیامت دا 1500 کاله ده او دا ډېره اوږده ورځ ده او ډېره سخته ګرمي به وي. د الله تعالی غوسه به انتها کې وي. لہذا زه به خپلو عاشقانو لره او خپلو محبوبانو لره خپلو محبانو لره په خپل لاس باندې حوض کوثر ورکړو. دې وجې نه الله تعالی فرمایي
ورفعنا لك ذکرک ما د حبیب علیہ السلام شان اوچت کړي نو لہذا تاسو څه وکئ خپل پیغمبر باندې درود ووایئ که نه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تاسو الله باندې جل جلاله وعم نواله وعز اسمه باندې ایمان راوړئ او په محمد رسول الله ایمان راوړئ او د دوی ادب او تعظیم وکړئ وتعزروه وتوقروه قاضي عیاض رحمت الله علیه په خپل لامثال کتاب شفا شریف کې ذکر کړي چې دا وتعزروه وتوقروه د دې نه مراد ذات بابرکت د محمد رسول الله دی یعنی تاسو اول د منځ او دس نه مخکې زما د محمد رسول الله ادب او تعظیم وکئ د حج نه مخکې د درس او تدریس نه مخکې د عمرو نه مخکې د هر یو نیک کار نه مخکې تاسو د محمد رسول الله ادب وکئ نو بیا به هم ګورئ ستاسو حجونه قبلوم او که د محمد رسول الله ادب نه د نبی علیہ السلام مینه نه نو بیا هم ګورئ هر څه پوځوي ځکه انس ابن مالک صاحب نہ روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی کون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین تاسو کے ترهاغه وخت پوری څوک د ایمان خاون نشي جوړې دي زو ته د خپل پلار د خپل دوستانو نه او د خپل ځان د ټولو نه ته خوښ شوی نه ما دا سره مؤمن نه دی عائشہ بی بی فرمائی د مؤمنانو مور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی نبی کریم علیہ السلام دلبار ته یو کس راغی یو صحابی راغی یا رسول الله تا سره مې مینه ده پتا باندې مین ما پتا سو باندې عاشق ما ستاسو ذکر کوما ستاسو معجزات بیانوما کور کې ستاسو کمالات بیانوما تاسو الله پاک کم شان درکړي هغه بیانوما خو چې کور کې معنا برداشت ونشي بیا راشما ستاسو محفل ته مسجد نبوي ته ستاسو د ودوها رخسار د دې زیارت وکما نو زما زړه ته سکون میلو شي خو بیا مې یو سوچ لاړ شي آخرت طرف ته ځکه مؤمن هغه ولتنظر نفس ما قدمت لغد چې د آخرت غم چا سره وي وایي آخرت طرف ته مې سوچ لاړ شي چې په آخرت کې به ای امام الانبیا تاسو خو د ټولو پیغمبرانو سردار تاسو خو امام المرسلین تاسو خو دا الله تعالی محبوب بنده تاسو به په لوړ په اوچتو جنتونو کې او موږ خو ستاسو غلامان یو ستاسو په خاطر به الله جنت راکوي خو لیکن موږ به تاسو سره په هغه ورځ باندې څنګه ملاقات وي او ستاسو د ملاقات نه بغیر ستاسو د دیدار نه بغیر ما ته تسلی په جنتونو کې نه ملاویږي عائشہ بی بی فرمایي وایي هغه صحابي وویل نبي علیہ السلام لږ خاموش الله تعالی د پنځمې سپارې د آیتونه نازل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا چا چې د الله تعالی اطاعت وکړو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو په ورځ د قیامت پر د ملګرتیا د پیغمبرانو سره په ورځ د قیامت باندې په جنتونو کې ملګری د صدیقین او شهدا او اولیاء او نیکانو سره به وي وحسن اولئک حسن پر وزن فعلا د تعجب صيغه ده یعنی د دې خلکو ملګرتیا څه خشته ملګرتیا ده څه ښکلې ملګرتیا ده چاته چې د پیغمبرانو ملګرتیا ملو شو او بیا چاته د امام الانبیا ملګرتیا ملو شو انس ابن مالک سے فرمایي وی نبی کریم علیہ السلام نا یو صحابي تپوسو چې یا رسول الله متى الساعه قیامت بکلی نو نبی علیہ السلام ته فرمایل ماذا عادت لها د قیامت تپوس کې د یو لوی سانحې تپوس کې تا د هغې دپاره تیاری کړې د هغه صحابي وایي پیدا کابي به ومي زما مور او پلار د تاسو نه قربان شي نور عمل مې نشته لیکن د الله او د الله رسول سره مې مینه ده نبی علیہ السلام ته فرمایل انت مع من احببت ته به په ورځ د قیامت د هغه چا سره یې د چا سره چې دې مینه خو د دې حدیث نه دا نه معلومیږي چې صرف نبی علیہ السلام سره مینه کوه ناتونه وایه مونځ مه کوه مسلمان ته سپک ګوره د ګاونډي خیال مه ساته نه 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 هغه صحابي جهادونه هم کړي هغه صحابي هغه تهجد هم کړي هغه چې کوم دی هر څه کړي لیکن په هغې باندې قبر نه کوو نعره تکبیر نعره رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ
لبیک لبیک یا رسول ورځ د قیامت ډیره سخته ورځ ده ټول خلک به پریشانی آدم علیه السلام نه بلار شي چې ډیره سخته ورځ ده چې الله تعالی حساب کتاب شروع کی آدم علیه السلام به ورته فرمایي وَيَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي یعنی اذهبوا إِلَىٰ نوح تاسو نوح علیه السلام ته لاړ شئ الله تعالی ډیر غوسه دی ډیر په جلال کې دی ډیر په غضب کې دی د الله مخې له زه نشم ورتلی نوح علیه السلام نه چې ورشي همدغه شکوه به وړاندې کړي نوح علیه السلام به ورته وایي اذهبوا إلىٰ غیري یعنی اذهبوا إلىٰ ابراهیم علیه السلام تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته به همدغه سوال او هغه به ورته دغه عذر پیش کړي تاسو چې کوم دی هغه موسی علیه السلام ته لاړ شئ موسی علیه السلام به راولیږي عیسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام به ورته وایي تاسو محمد رسول الله ته لاړ شئ نبی علیه السلام به چې راشي و یا رسول الله تاسو خو خاتم النبیین تاسو امام المرسلین یې الله په دربار کې سوال وکړه چې الله تعالی زر تر زر حساب کتاب شروع کړي چې جنتیان جنت ته لاړ شو دوزخیان دوزخ نبی علیہ السلام ته فرمای انا لها د دې شفاعت کبرا ز مستحق ما ز اهل ما و دا غینه پس په امام الانبیاء ټول وای صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په خپل فرمای زبلار شما او د عرش مولا لاندې با په سجده باندې پریوزما الله تعالی ته زاری او منت کوما الله تعالی براته فرمای یا محمد ارفع راسک اے محمد رسول الله سر مبارک راوچت کا سل توتوا زغواړه چې څه غواړي تاله به درکولی شي وشفا تشفا ته شفاعت کوه ستا چې څوک خوښ وي ستا څوک لایق پسند او محبوبي د هغه شفاعت کوه زه به شفاعت قبلوم ستا شفاعت به د هغه په حق له قبلومه قل تسمع ته خبرې کوه ستا خبرې به اورولی شي عبدالله ابن عباس صاحب ډېر مزیدار حدیث مبارک و د نبی علیہ السلام معجزات بیانول پکار امت مسلمت او زیات تر مرهون منت دا معجزات او کمالات منگو تاسو ته څوک بنایي علماء حق بیانوي او علماء حق هغه مظلوم دي الله تعالی دې موږ تاسو په حال باندې راوړي عبدالله ابن عباس سے فرمایي وای چې ورځ د قیامت شي نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو پیغمبرانو د پاره 1,24,000 کم او زیات انبیاء کرام وي د هر یو پیغمبر د پاره به د نور منبرونه تیار کړي شي یو روایت کې راځي د سرو زرو منابر د سرو زرو منبرونه به تیار کړي شي هر یو پیغمبر به په خپل منبر باندې تشریف فرما شي آدم علیه السلام په خپل منبر باندې ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام موسی علیه السلام شعیب علیه السلام سلیمان علیه السلام الغرض ټول پیغمبران به په خپل خپل منصب باندې تشریف فرما شي نبی علیہ السلام فرمائی زما منبر به د ټولو نه غټي ټولو نه به لوړ وي زه به خپل منبر باندې نه کښېنم الله تعالی به راته ارشاد وفرمایي اے محمد رسول الله اے تاجداري ختم نبوت صلی الله علیه وسلم مبارکه اے خاتم النبیین تاسو هم په خپل منبر باندې کښېنئ که نه زه به ورته وایم چې یا الله زر حساب کتاب شروع کا چې زه د خپل امتیانو شفاعت شروع کړم وی الله تعالی به ورته وایي چې محبوب علیه السلام بس ته شفاعت شروع کا نبی علیہ السلام فرمائی زب شفاعت شروع کما د ګناهګار امتیانو مذنبین د ګناهګار امتیانو شفاعت پکوما چې ما سره مینه کړي حتی تر دې چې د جهنم خازن له بلار شمه د جهنم چې کم واکداري او کومه مشره فرشتي ورته وایم چې زما امتیان په جهنم کې ټول را بار هغه به راته وایي چې د خدای د عذاب دپاره ورته څه پرېږده که نه ما ورته ویل چې نه زبدا پچا پڑھ کے چې عشق رسول وی دا الله عشق وی دا محمد رسول الله عشق وی نبی علیہ السلام وی زبې شفاعت کوما او ټول به جنت ته بوزم د دې وجنا الله اکبر سور کل کار چوک بس کن تو بس वो जो है तो टोल दाशी मेरा गाड़ी इंतजार दे रही है शख्सियत वालों के मुकाबले से दी जाने का ना सो सारी वो फक़्तुलूहु नबी अलैहि सलाम फरमाई मन सब्ब नबियन कुतिला व मन सब्ब
اصحابی جلدا چا چې پیغمبر تا ایمی پیغمبر ایمی پراپٹ هر یو پیغمبر تا آدم علیہ السلام او که محمد رسول الله چا چې پیغمبر ته سپکې سپوري ویلي دا دی قتل کړی شي، دا واجب القتل دی. چا چې د صحابو زما د مریدانو زما د شاګردانو چې هغه مسما دي په صحابه کرامو باندې چا دوی ته بدې ردي ویلي دوی له کوړې ورکړی شي. اصل سیز سیبا هغه ادب دی ادب. ځکه الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تاسو خپل اوازونه د امام الانبیاء د اوازونو د پاسه مه پورته کوئ. کله فرمایي قرآن ټول د ادب نه ډک دی. قرآن د اول نه والا تر اخره پورې ټول شان مصطفی دی، ټول عظمت مصطفی دی، ټول تعظیم مصطفی دی. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے مؤمنانو تاسو راعنا لفظ مو وایئ. اصل کې د دې آیات شان نزول دا دی. صحابه کرام به چې نبی علیہ السلام په خبرو باندې پوه نه شو نو راعنا لفظ به چې راعنا یا رسول الله زمونږ رعایت وکړه، دا خبره موږ ته واپس بیان کړه. نبی علیہ السلام به ورته خبره واپس بیان کړه. دا راعنا لفظ د یهودو په ژبه کې د یهودو ژبه وه عبرانی ژبه، په هغې کې دا کنزلو د هغوی به دې موقع نه پیدا واخیستله. راعنا به ویو او یو بل ته به سترګې ویلي او نبی علیہ السلام پورې به خندا کوله. یا راعنا هغه شپونکې ته مرادو چې یا راعینا ای زمونږ شپونکیه. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه د یهودیانو په ژبه باندې پیدو. سعد ابن معاذ دا صحابي وی ای یو ځل دوی دا غلطه ژبه استعمال کړه. وی چا چې د محمد رسول الله په شان کې ای یهود واورئ غلطه ژبه استعمال کا زه به دا سر د تنې نه جدا کما، زه ګوره یو منټم هغه سره نرمي نه کومه. وی تاسو چې وایي مسلمانان راعنا نه وایي. الله تعالی ورته کوم چې دا پیر طریقت رهبر شریعت جناب الحمدلله صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی په نگرانۍ کې به دا بار ربیع الاول د نښې په ورځ باندې 9 بجې د دې ځای نه مردانه پورې ریلي وځي. ټول پکې په ډېر ښکلي تعداد سره په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي چې دا جلسه کامیابه کړو او نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته خپله حاضري یقیني کړو. نو تاسو مهرباني وکړئ چې 9 بجو لا 8 بجو لا مخکې دلته ځان راورسوئ او د جناب پیر طریقت رهبر شریعت الحاج الحمدلله صاحب دام برکاتهم العالیه د هغوی په نگرانۍ کې به د نښې په ورځ باندې 9 بجې 9 بجې د دې ځای نه جی آباد شریف عمرزونه ګجرو ګړۍ ته چې کوم دی ریلي ځي هلته کې به بیا علما کرام پکې تقریرونه کوي دعا وکړي. چا سره ګاډي نه د ګاډو بندوبست شوی دی دغه ټینشن نشته دی. راشي او خپل پیغمبر سره د مینې محبت اظهار وکړي چې په ورځ د قیامت هم شفاعت وکړي. دعا وکړي الہ العالمین په دې لږو خبرو باندې موږ دوی ټول لره د عمل کولو توفیق راکړي. یا الله د نبی علیہ السلام ادب او تعظیم د نبی علیہ السلام تابعداري الہ العالمین زموږ دوی ټولو نصیب کړي. الہ العالمین ثم اسیران ختم نبوت دي جناب شفیق امینی صاحب جناب سعد صاحب او د هغوی څومره ملګري دي یا الله هغوی باندې ظلم کیږي یزیدیت کیږي. الہ العالمین هغوی ته باعزت رهایی ورکړي. تحریک لبیک پاکستان ته خدای عظیمه کامیابی عظیمه فتح ورکړي کې ټول اسلامي ممالکو خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کړي. دعا وکړئ څومره بیماران دي خدای ټول له شفای کامله ورکړي. کم خلک دلته کې منډې ترړې وي